بچیه د رمضان المبارک میاشت ته شراب څکې، ته دومره بدبخته انسان یې. وی ماله غوسه راله د شرابو په نشه کې ومه. وی د یخنۍ موسم به یا به څه چلو اور پروت و. وی مور نه مې یو لاس مې ته راتاو که داسې، خو چې مې وواله مور مې په دا خوله په دا جامه باندې وواله او هغه اور ته مې وغورځوله. ما وی ته ماته لګیا سپین سرې بوډۍ. وی مور مې راپاڅېده، زر در مې ښځه راله سکارې ته دغه کړه، مور مې نیمه وسوځېده او ما ته مور جړل چې بچیه ما د خپل خولې نه نوړی ستا خوله کې اچولې ده، بچیه د خپل بدن نه مې وینه ایستې ده او بچیه ستا بدن ته مې وینه درکړې ده. بچیه تا ته ما ګویه خپله نوجواني مې ختمه کړه، ځان مې بوډۍ که او ته مې نوجوان کړې. بچیه سر مې سپین که ستا سر تور شه. بچیه زه مې ځان مې کمزوری که ته مې قوت واله طاقتور وګرځولې. نن ستا طاقت دومره ډېر شه چې په یو کمزوری او بوډۍ نور دې لاس اوچت که. ته دومره بدبخته شوی په رمضان المبارک کې. دویم کس چې الله به جنت ته نه دننه کوي، نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل لا يدخل الجنة قاطع. اوس وګوره کوم سړي چې رشته دارو سره تعلق قطع کړی دی دا سړی الله جنت ته نه دننه کوي. کوم سړی رشته داري قطع کوي، یاره جي ماما سره مې نه لګي، رور سره مې نه لګي، تره سره مې نه لګي، خور سره مې نه لګي، یاره جي نه مې لګي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چا د یو مسلمان سره قطع کړه فوق ثلاث، د 3 ورځو نه، د 3 ورځو نه سوای قطع وکړه، ما ته دې مړ شه قد دخل النار راغلی دی، ډایرکټ په الله جهنم ته غورځوي. پته ولګېده 2 کسان د ما محترمو په رشته دارۍ قطع کوونکې انسان نه بخي. ګویا که رشته داري ستا هر څوک دي، که ستا یو لرې رشته دار دی او که ستا نږدې رشته دار دی. نن که موږ وګورو په مخ ته ځمکه رشته دارۍ کې زموږ قطع تعلق ډېر زیات په خپل کور کې دی، د پلار سره هم نه لګي، رور سره هم نه لګي، د مور سره هم نه لګي د ما محترمو. او یو بله خبره کوم، نن ټیم خو ډېر نه دی اورېدلی که نه، نن دا کسان هم ګڼ دي، تاسو ته انشاءالله ستاسو دغه موافق یو 2 خبرې کوو. وی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه خوب ولیده او په خوب کې ورته الله ښکاره کړه چې الله د ټول امت چې حج یې کړی دی دې کال، کم کال کې چې هغه و، خو د یو کس حج یې قبول کړی نه دی. دی ډېر حیران شي چې دا څوک دی، الن کې چې څوک په دروغ هم بیت الله شریف ته لاړ شي الله ته قبلیږي. دا خو لا پرښتو ته الله وایي دا ټول ما بخلي دي. کم خلک چې په منا او عرفات کې وقوف کړی دی، پرښتو تاسو په ګواه شئ ما د دې خلکو مغفرت کړی دی. ټول چوک سره سبحان الله وایي. او دا لا څنګه سړی دی چې الله یې ګوره حج نه دی قبول کړی. د خوب کې کس ولید راغی را روان دی جي، پته ورته ولګېده د هغه کس نوم محمد بن هارون بلخي دی، بلخ ښار ته راغی، معلومات یې کوي هغه یو تقوادار پرهیزګاره انسان دی. د هغه د تقوا خو په بلخ ښار کې چې کوم دی نو هلکه خلک مثالونه ورکوي. د وی ښه دی چې کله ورننوته جونګړه کې وکتل یو کس په مانځه ولاړ دی او یو لاس یې کټ شوی دی، دا ښي لاس یې پرې دی او یو لاس یې دی او په داسې ولاړ دی په یو لاس باندې، په نامه یې لاسونه ایښي دي، دا یو لاس یې بیخ کې کټ دی. هغه چې مونږ وکړو ورته وی ابراهیم بن ادهم نه دی. ډېر حیران شي چې نه پیژنم او نه مې پیژني، دی ما څنګه پیژني چې ابراهیم بن وایه بیا درته څنګه پیشنګویي دا خو نه کې چې الله ستا حج نه دی قبول کړی، دا پیشنګویي خو نه کې. دی نورم حیران شه تا ته څنګه پته ولګېده چې ستا حج نه دی قبول شوی. هغه د ما نه ته خبرې چې ما څه چل کړی دی. وایي زه په مخ ته ځمکه یو مالدارترین انسان وم، د شرابو په نشه کې به روزانه دغه وم. وایي د رمضان المبارک میاشت و روژه کې د شرابو په نشه کې کور ته رالم و مور راته وکتل، ما ته وی بچیه په مسلمانانو کې بدبخته انسان او بدبخته ښځه زه یم چې ته شراب څکې د شرابو په نشه کې راننوتې. او په رمضان المبارک داسې روجې دي، داسې میاشت ده چې دعاګانې پکې قبلیږي. او زما پیغمبر وفرمیل په چا چې رمضان المبارک میاشت راله او ده په الله باندې ځان ونه بخه دا سړی دی الله هلاک کي. او نبی علیہ السلام مبارک په آمین ویلی دی. بچیه د رمضان المبارک میاشت ته شراب څکې، ته دومره بدبخته انسان یې. وی ماله غوسه راله د شرابو په نشه کې ومه. وی د یخنۍ موسم به یا به څه چلو اور پروت و. وی مور نه مې یو لاس مې ته راتاو که داسې، خو چې مې وواله مور مې په دا خوله په دا جامه باندې وواله او هغه اور ته مې وغورځوله. ما وی ته ماته لګیا سپین سرې بوډۍ. وی مور مې راپاڅېده، زر در مې ښځه راله سکارې ته دغه کړه، مور مې نیمه وسوځېده او ما ته مور جړل چې بچیه ما د خپل خولې نه نوړی ستا خوله کې اچولې ده، بچیه د خپل بدن نه مې وینه ایستې ده او بچیه ستا بدن ته مې وینه درکړې ده. بچیه
تا ته ما ګویا خپله نوجواني مې ختمه کړه ځان مې بوډی که او ته مې نوجوان کړې بچیه سر مې سپین که ستا سر تور شه بچیه زه مې ځان مې کمزوری که ته مې قوت والا طاقتور وګرځولې نن ستا طاقت دومره ډېر شه چې په یو کمزوری او بوډی نور دې لاس اوچت که ته دومره بدبخته شوې په رمضان المبارک کې وی خیرې راته وکړې زه د شرابو په نشه کې رالم سملاستم د ما محترم چې سار راپاسېدم هوش مې راغی ما وی جوړ کار مې ډېر غلط کړی دی ښځه مې وکتل ښځه مې بیګ یې راغونډ کړی دی روانه ده ما وی ښځې څه کې ما ته یې وی څه کوم نه دې پېژنم نه مې پېژنه کوم سړی چې د خپلې مور نشي کېدی هغه د ښځې او د بچو کوم ځای نه وشي وی مور مې څه شوه وی مور خو د بېګا شپه کې د ګاونډیانو قبر ته کوزه کړې دا خو وفات شوې ده ظالمه زما مور وفات شوې ده دی حیران شو ویښته پې داسې ودرېده زما مور وفات شوې ده تاسو زه نه راپاڅولم وی مور دې وصیت کړی چې د دې بدبخته ته به زما مخ نه ښکاره کوې ما کندې ته ما دریاب ته وغورځوې خو دې بدبخته ته زما مخ ښکاره نه کوې بس وی مور یې د ګاونډیانو داسې کوزه کړه قبر ته دی چې پوه شه گویا رو رو ورته د خپل دغه احساس وشو گویا الله زړه بدلو زما محترمو بیا ته یو بزرګ او متقي انسان جوړو د ټولو نه مخکې خو چې ورته احساس وشو یو چاړو ټوکی راواغسته او داخلي لاس یې ځان نه په دې مون کې وو ما وی دا لاس چې په دې لاس باندې ما په مور لاس اوچت کړی دی په خپله مور چې کومې مور ما ته ځواني ختمه کړې ده او سر یې راته سپین کړی دی ما په هغې لاس اوچت که ما ته پته ولګېده زما د بدبختۍ زمانه شروع شوه اوس وی ابراهیم بن ادهمه د هغې ورځ نه تر ننه پورې هر کال حج کوم ټوله شپه الله ته ولاړم چې شپه نیمې ته ورسي اواز راته وشي بدبخته دا کوم مونځ چې دې کړی دی دا راته نه دی قبول دا ټوله ورځ چې د روژه نیولې ده دا راته نه ده قبوله دا کوم حج چې دې کړی دی نه دی قبول راته وی ابراهیم بن ادهم وی ما چې دا خبره اورېده ما له غوسه راله ما وله په دا مخ یو تتوڼه ورکړه یو مضبوط مې ووه ما وی بدبخته ته دومره بدترین انسان یې په مخ ته ځمکه او ستا د تقوا چرچې دي په دا کلي کې وی را روان شوم تی چې کله کور ته رالم اوده شم آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک راله خوب کې راغی او ما ته وی ابراهیمه دا سړی دی ولې ووه په دا مخ باندې ما وی د الله رسوله هیڅ نه قبلیږي ما ته وی که نه قبلیږي هغه د هغه او د الله معامله ده ته څوک چې د الله ولی دی واله دی هغه د الله او د بنده خپلو کې معامله ده الله په لږ څه باندې رضا کیږي گویا الله پې نیاز کوي همدغه ما وی محبوبه د الله رسوله جهنمي دی ما ته نبی علیه السلام مبارک وفرمیل همدغه وی ما ته الله د ده په باره کې خولی دی گویا نبی علیه السلام ورته پیشنګویي کوي وی همدا سړی دی وی گویا دی به د قیامت پر ورځ الله جهنم ته روان کی لاس بې قطعي لاس پېني مور به ورته ګوري چې کله د اور غرغنډو ته دی ور مخامخ شي دی به مخ راواړي سترګو نه به اوښکې بهیږي او جاړي به مورې جهنم ته به مې غورځوي وی هغه مور چې د اور ته غورځولې ده لیکن بچې خو بچې دی دا مور به وی الله اگر که زه په دنیا کې اور ته غورځولم لیکن بچې مې دی بیا مې په اور باندې پرځو نه شي الله ما ورته بخښنه کړې ده ته وبخه وی الله وی چې ابې تا ورته بخښنه کړې ده د ما رب ورسره څه کار دی ما بخښلې د جنت ته دننه که د ما محترم یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام